یو ورته نبی علیه السلام مسجد نبی ته تشریف راوړو چې صحابه کرام ناست وو او د الله رب العزت ذکر یې کولی. نبی علیه السلام پوښتنه ورنه وکړه چې تاسو څه شی کول؟ نو صحابه کرام ورته ویل چې یا رسول الله موږ الله رب العزت په یاد چې مشغوله وو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ما ته الله رب العزت حکم راکړی چې زه رایسم او تاسو سره کښېنم. نو ته وګوره صحابه کرام څومره زیات خوشبخته او خوش نصیبه خلک وو چې محبوب کائنات په دو سره ناست وو. د نبی علیه السلام مثال د 14 سپوږمۍ په شان باندې و او صحابه مثال د اسمان ستورو په شان باندې و. ځکه محبوب فرمایي اصحابي کالنجوم، زما صحابه د اسمان ستورو په شان باندې دي. داسې مجلسونه چې داسې مجلسونه نه دې نه مخکې اسمان کتلی وو نه ځمکې کتلی وو او الله رب عزت ته دا مجلسونه ډېر زیات ورخوښ وو. نن موږ یو داسې مجلس تذکره کوو چې یو ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو سره ناست وو او په دې مجلس په دې محفل کې د محبوب ول هغه څلور یاران هم ناست وو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. دا څلور ناست. نبی صلی الله علیه وسلم په دې محفل په دې مجلس کې یوه خبره وکړه. خبره یې داسې وکړه چې ما درې شیان ډېر خوښ دي. ما درې څیزونه ډېر خوښ دي. یو مې عطر ډېر خوښ دي او بله نیکه بیبي مې ډېره خوښه ده. او درېیمه خبره محبوب دا وکړه چې ما سترګو یخوالی په لمانځه کې ده. قرة عین فی الصلاة، ما سترګو سړوالی، ما سترګو ټنډک په لمانځه کې ده. چې کله انسان په تاسو کتلی غسل وکړي او پاکي جامې واچوي او بیا دا انسان عطر چې ولګوي، خوشبو ولګوي، نو انسان دا ظاهري جسم معطر سي، خوشبودار سي. دومه خبره دا چې کله انسان سره خپل بیبي موجوده وي، چا واده وي، نو د انسان سوچ پاک وي. شهواني شیطاني خیالات د انسان ته ډېر نه راځي، ځکه خپله ښځه ورسره وي نو الله رب عزت هلته ضرورت پوره کړی وي. او درېیمه خبره دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ما سترګو یخوالی په لمانځه کې ده چې کله یو انسان لمونځ وکړي نو دا لمونځ سره د انسان زړه پاک سي او انسان د زړه ظلمت لرې سي، زړه یې منور سي. ځکه فرمایي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. د لمونځ په ذریعه باندې انسان چې کیږي بې حیایي کارونه بچ کیږي، بدو کارونه بچ کیږي. نو دلته به تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم د درې خبرو ته سوچ وکړو چې په دې درې خبرو سره د انسان ظاهر یوی کنه من ایوی تن ظاهر جسم ته وایي. په دې درې خبرو سره د انسان تن هم پاک سلای خوشبو سره او من هم پاک سلای باطن هم پاک سلای. بیبي دی نو خیال به دې پاک سي، چې لمونځ وکړي نو زړه به دې پاک سي، نو ټول به سره پاک سي، ظاهر باطن ټول به دې پاک سي. ځکه الله رب عزت ارشاد فرمایي
ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بېشکه الله رب العزت توبه کوونکي خلکو سره محبت کوي ويحب المتطهرین او پاکو خلکو سره هم محبت کوي. پاکو خلکو سره هم محبت کوي. نو په دې درې خبرو سره انسان ظاهر هم پاک سی او باطن هم پاک سی، من هم پاک سلای او تن هم پاک سلای. تاسو به کتلی وي چې په دنیا کې یو برتن خیرن وي، ګنده برتن وي، نو په دې ګنده برتن کې څوک پی نه اچوي، اوبه هم نه پکې اچوي. ورته یې چلو بھائی دا برتن اول پاک که پسې راوړه چې بیا په دې کې زه پی درکم. نو بالکل الله رب العزت داسې وایي چې ای زما بندا ته من پاک کا، تن پاک کا، چې زړه دې مکمل له ګناهو نه پاک سي. نو په دې زړه باندې به زه بیا خپل برکتونه خپل رحمتونه نازل کم. دې برتن کې به زه خپل معرفت واچوم، په دې برتن کې به زه خپل عشق خپل محبت واچوم. ځکه علما لیکي چې شریعت چې کوم د شریعت چې چوره احکام دي، یو انسان 100% په دې شریعت احکام باندې خپل زندگی تیرول شروع کی، دا انسان به مکمل پاک صاف سی. نبی صلی الله علیه وسلم ګور درې خبرې وکړې. درې خبرې مقصد دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا پورا شریعت په یو لوټه کې بند کړی، لکه دریاب چې څوک لوټه کې راولي. نبی صلی الله علیه وسلم پورا شریعت په دې درې خبرو کې را بند کړی. کوم انسان ظاهر پاک کی او باطن پاک کی، نو الله رب العزت څه شاور کی؟ عشق محبت، او دا خلق الله رب العزت خوښوي. ويحب المتطهرین. الله رب العزت پاک او صاف خلق سره څه شي کوي؟ محبت کوي. او درېمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم قرۃ عین فی الصلاة، زما سترګو سروالی دا په لمانځه کې ده. چې کله صحابه کرامو دا خبره واورېدله نو صحابه کرام تړپاوسل. هغه ته دا اندازه وه لکه الله رب چې کله معراج په شپه باندې پروردګار ته ملاقات ته لاړی، نو پروردګار دا یو ګفټ ورکړه، یو تحفه یې ورکړه، خزانو چابي ورکړه. ځکه دا د مؤمن معراج ده، د شهنشاه دروازه ټکوي، د پروردګار نه غوښتو یوه ذریعه ده. دا ولې داسې ده؟ دا الله رب العزت یو تحفه ورکړه، یو چابي ورکړه چې ای زما محبوبه تاسو ته چې کله چټ ضرورت سي نو تاسو په دې لمانځه چابي په ذریعه باندې هغه ضرورت پوره کولی شو. اوس یو انسان ته که دنیایي وي او که اخروي، چې کم ضرورت تا ته پیښ شوی، تا ته رزق ضرورت پیښ شوی، تا ته بیماری رااله، تا ته په دنیا کې یو غم تر ورسېدی، تا ته یو شي ضرورت شوی، بس رایسه لمونځ وکړه او لمونځ په دې چابي